وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فيما يستحب من باب فيما يستحب باب د بیان دا چې کوم مستحب من انواع الخير رنگونو د اسوننا کوم رنگ والا اس مستحب دی دا رنگونو کې باندې اسونه داسي هغه تاسو چاپو کا چانا د مضبوطی بابا یا اسونه داسي پړې پړې دي کار دا بابا منډه په ورسېږي نه دا څه مثال دا سړی جوړ یو شان دی نه هغه د برو سره هغه په برو کې ګرځي راځي پاس نن دې درته ورځو هغه ورځ کې کوردش نه کوي هغه تو ګرځي ما هغه چې منډه وری ګرځي پر پاتې دی ورا کو شدا داسې کوي او چې کوم سړی ناشتي ګش نشتا گذر نشتا تمام ورکوینه هغه پارمی چې ورته کې ورشي هغه کټیږي شي نشي کړی مونږ دې ته څنګه ورته خاص روح شپاو یې بدل تخیو ولې خدای مسلمان د څه دلو باندې دې ورزش پورې یم اول د جوړ وته داسې دنیا جوړ کړل اندر پایا سیمو هغه باندې پاتې نو بیا کې دوه دمه مو درې دمه خدا د ماقام کې سهار چې شو بیا راکوشل هغه له بجری باندې چکر او چې راکوشل واپس شو وخته نو بیا په یو دمه بیا چې پروګرام وشو ډوډۍ ته به حال تفصیل هغه ساده خلکو ساده کار کړی چې له بنا نه پروګرام یې نو هغه چې به وخته پاس پروګرام نه چې خاطر بیا هم دمه نه سینه وکړه سینه ما بیا له پولیسو د سببونه نو باندې دا ما هم پړنه چې دا در په باندې جماعت ته کوي کې نو 300 دا اندر هغه کې دا څومره نو کړی باندې دی باندې چې تک کور څه مونږ باندې باندې کوي دي باندې ټول جمعو کې وته موږ صحت برابر دي چې سهار واپس را کوي او ورو چې را کوي او پروګرام نو وروسته ماسپخین کې راځلو واپس یې درځ په یو منټ 2 منټ کې څنګه راځي نو ماته دې کوی نو خبر کوله چې دلته د اسونم داسې دي چې تو اسونه قسمه دا د دې باندې ورزش باندې رنگونو کې اثر هغه منډه نشي ورې پړې دې کار کوم رنگ اس بساته د جهاد لپاره ځاګه کار کيو پر کيو دشمن باندې حمله کيو تختی دا کم استه دغه مختلف رنگونه دي نبی اسلام دا بیان وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطلقاني قال اخبرنا محمد بن مهاجر الانصاري قال حدثني عقيل بن شبيب عن ابي وهب بن شبيب رضي الله عنه وكان له ودي وهب بار صحبه النبي السلام صحابي قال وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی عليكم بكل قوميه لازم دې پتا سبانه هر قومه آسان قومه پښتو کې ورته سکند اصل پیژنوا دا هغه اصل چې هغه پر رنګ کې عمرت او سیوات وی سوروال توروالی تمائل وی دې ته ویل کېږي چې د سنداسي تاسو ساده اخر چې دا تندې سپینوي محجرن آمدا بخیس سپینوي تندې سپینی بخیب سپینی داسې اس مضبوطی یو او اشقر آغر محجرن اشقر آغا استوی لگیگی چه تکسر بی تکسر بی یعنی تکسر چاہتا بی خالص سر بی خالص سر بی یعنی الحمرت الصافیہ خالص سر بی بل رنگ بکنی اگر محجری او ادھاما یا ادھامی ادھام تور توی لگیگی تور اصلی او محجری درې قسمه اسونه یو قومه دویم اشهر او دریم ادهم څلورم اصل اقرح هغه استوي چې بل شونډې سپینوي پنځم اسرم دی اسرم هغه استوي لګي چې دنو اقرح هغه استوي چې تندې یوازې سپیني او اسرم هغه استوي لګي چې دا بارنې شونډې سپینوي او بل ټولوک دی ټولوک هغه استوي لګي چې یو په خا هغه چې دنو سپینوي
یو پښه کې درې پښې سپینې وي یو کې سپینوالی نه وي بل کې سپینوالی نه وي وروسته راځي بل شکال دی شکال دا دی چې درې پښې سپینې وي او یوه سپینه نه وي نو دا اسونه دي نبي علیہ السلام اسود دا درې اسونه ورکړه وبه قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثنا عقيل عن ابي وائل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل اشقر غر محجر او كويت غرا فذكر قال محمد يعني ابن مهاجر وسالته لما فسر الاشقر اشقر ولي فضيلتا تقصر اصدبار حصل نے کیا خبر میں وکړه نو قال ابن مهاجر دې نبی صلی الله علیه وسلم سره یې لیکلو فكان اول ما جاء بالفتح صاحب تقصر اسوالا چونه به فتح کړو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم تقصر اصل دا چې د فتح دی باندې شوی دا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دې فضیلت وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن ابيه عن جده ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخير في شكرها في شكرها لا فسوالي كتبه امام ترمذي وروايات نقل كده ابي قتاده مرفوعا امام ترمذي سوى خير الخير أدهم الأقرع الأسرم بهترین باسونو کې تکتور وي اقرع چې تندې سپین وي اسرم چې پسیر شونډې سپینې وي دا به سعادت نه دي یوم الخير بشکلها برکت رسول سوالي دي موږ دې حدیث کې تعارض او تضاد نشته دې حدیث کې نبی رسول الله تصریح کړی دا په هغه ترمذی حدیث کې په فضیلت د ادهم باندې او چې برکت په سور کې وي دا خدای سره منافی نه دی چې برکت په نورو کې نشته دی برکت په نورو کې نشته دی دا منافی د فضیلت د ادهم سره نه دی فضیلت د ادهم سره نه دی زویما دا چشمو ملا ډېر خسړی دی دا معنا د جامو خسړی نه دی نه دې خدا معنا نه ده نو دلته دا یومن برکت په دې کې دی او سوالي کې دی دې دا معنا نه ده چې ادهم کې نشته نو معنا دا دې کې فضیلت دی هغه کې هم فضیلت دی باب ان تسمى الانثى من الخيل فرسا باب دې بیان لګي چې مو سما کول شي انثى د خیر هغه ته چې نو فرس دا ویل کېږي وبه قال حدثنا موسى بن مروان الرمي قال حدثنا مروان بن معاويه عن ابي حيان التيمي قال حدثنا ابو زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون الانثى من الخير فرسا مسما کوله او انسان یعنی اطلاق کوله نوم د فرس په انسان باندې قرض دا بوله په دې حدیث باندې دا چې نبی رسول الله کړه چې مسما کو انسان من الخير فرسا اثبت اسویلی مدینه ثابت شو چې حکم د انسان او د ذکر د عن سویل په غنیمت کې پسام کې په غیر کې ټول کې برابر دي کا اسبوی کا اسبی غنیمت قضا صام حساب دا ثواب دا ټول کې برابر دي باب ما يكره من الخير باب بیان دي کې ما يكره هغه چې مکروه دي صفات او من الخير د اسننا کم صفاتونه په اسنو کې ځکه هر چا کې صفات وي انسانانو کې صفاتونه دي خصيفتونه خصيفت چا دوي سبب ته وختي راځي اخر پورې ناشري سبب ته متوجي ناشري دا اوس صفت ده پدې بس صفت څه شي سبب شروع یا بهر چکر وهي سبب شروع دی هغه لاړ کلی پکلی کوتک کولی نسوار کوله کې ګرځي ندی وجنا غلط صفت ده بیکار صفت ده وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سلم عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب الشكال نبي السلام بدغن الشكال من الخير شکال ستویلے کی یکون فرس و فیریلی آغا اسچ خیل دی اسکے ایوم ناخن کی بیان سپینواری فیدی الاسرا و چپب خطی سپینواری او فیدی الامنا یا پخی پخی و فیدی الاسرا و دی کی سپینواری دیتا شکال ویلے کی دا تفسیر دے پاری تفسیر دے سکئی دا اس یو پخی کم دے دا محاجر وی یو پخی چی دا محاجر مطلق وی
یا شکال دې ته ویل کېږي درې پښې سپینې وي یوې سپینه نه وي یا شکال درېیم دار دې ته ویل کېږي چې یوه پښه یو لاس چې دی نو دا سپین وي یو پښه یو لاس سپین نه وي ولې ځکه د دې اس دا صورت ښه نه دی تبقا د دې ښه نه دی او یا دا دی چې داسې اس باندې خارښ زر لګېږي داسې اس باندې خارښ زر لګېږي او بعضې وایي نه چې سره د دې نه تندې سپین وي بیا دا کراهیت دې لرې کېږي چې تندې سپین وي داسې اس شکل ښه نه ښکاري او چې تک سور اس وي او یا تک تور وي تندې سپین وي او پښې سپینې وي او داسې اس څنګه دی خاوند پرې سور دی چشمو والا درد کومه منډه څومره خوند ورته ورکوي داسې اسه د دې وجې نه لري دا شکل دا صورت یې باب ما يؤمر به من القيام باب ما يؤمر به باب بیان امر کول چې باغ باندې من القيام علی الدواب د قیام د دواب قیام څه ته وایي تعهد د دوابو سارو حقوق ادا کړ خدای مسلمان د کونډې زویا ورکا وردا غیا ورکا اوبو ورکا خوراک ورکا بار به باندې واچو څومره چې طاقت لري بار به څومره واچو طاقت لري ویروا زغلوا خدای مسلمان وه ما تمره کوته کې هغه دم ورته ورکي هغه خرم چا پدې دی او تمره ګردونه دې وچت کې خرنا حمارون نشه اسمان سره دوی داوي تمره خرم سره ورته ورته خوراک ورکوا ستا ورکو بار به باندې اندازې باندې جواب خوراک نشتا سکام نشتا او بار به تمره واچي چې چړې کې کېږي او رړې شاته پاس بهر ولاړې دي تمره ساري باندې زنه تمره زیاتې سانډه باندې دنیا وخت بار کړی او خپل په سانډه باندې دی نه تمره زنه اندازه باندې خوراک کا مضبوط ورکوا او بار به باندې تمره ورته طاقت نه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بكير قال حدثنا مسكين يعني بن بكير قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن ابي كبشة السلولي عن سالم بن الحنزلية رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سلام کی جو بعید نو باندې قطع قدر ببطنه تدینا کې د شاسر نه خدي ودولګي د وجنا چې خوراک کې ډېر غټي چې خوراک نه کې ډېر ولې ملا سره یو دیږي اور ان قلنا واذا لا نري في هذه البائع من معجبتين وذا صاحبو کی خبر شي پر معجبتان التي لا تتكلم وكل من لا يقدر على الكلام هو اعجب يتعجب من كذا خبر تاسو نشي کولای ته خدای مسلمانانو فرقوا صالحا صریغ چتا کوي مضبوطی چې مارګل دي فلار نشي ترې وخت په باندې شاته سوري وقولوا صالحا او ندي وجنا دا خرج صالحا بصالحا دا معنا سبيله تجاغري وادي اعلان کړل فاطمه تمنا فارد فخذکرا سیمټوي کې واچولا خیرات وک مخلوقات راغی چې واپس هیڅ خپل پرشتاونه راځي او دې وجنه ټول کې خرابې د فاتحه د وجنه تاسو وخصکه صالحه سبيله چې چاوي مضبوط دي تاسو وخت خلق باندې قران وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جابر رضي الله عنهما وعنهم قال اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سلام درته کوم پچاوالي او کچر باندې کچر پیژنې کچر د چاس وی نه کچر د خروج وی کچر د چاس وی دي سره وی نه ولی وخار چې په اسبه باندې باب جاری کی نو هغه څه پیدا کی کچر د خروج وی څه کوي ودي وجنا دي تکچر وی کیږي کدی نو تیرا والا نه پښنه وکي هغه ورسو کې کلا خیر والا مودو والا نه دا کچرو کار کوي قال هذا فري رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم سره دې ټول خلفو مستدار د یوم یورت فاصر الیا نبی سلام پټو کرامات حدیث جو خبر لا پاتې دې اړه بین الناس چاته بیا کو منا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر الناس لا ينبغي أن تفشي حاجزي إفشاء كما رأى فسادي لك طالبان شراط فسادي لك سراط فسادي وكان أحب مما استدر برسول الله صلى الله عليه وسلم بهترين آغسين نبي السلام بذان پټول لحاجته لقضاء حاجت دفارا هدفا وما شنال هدف مكارم حربنا متفعت من الجهاد شنال یا گڑی پوری فرماگار ورد دیتے نبی السلام بقول قولی قال فدخلها دنيو باطل الرجل نصر
دا سوارنا فإذا جبل الناس فدابئوه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام ولد بأوه حن في جلد وضربت عيناه دا اوخ کی او بین دسترگونا دین معلومی چی نبی اسلام رسالت و نبوت نو دا سارو پیجندلا و افسوس ارمان داری چی انسانان دا نبی اسلام نبوت نبیجنی و ساروی پیجنی نو آبید کو جلدی چی دادا پیغمبر دا شکایت ہوتا ہوگا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام دی گفت راوے فمسح ظفراه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسح کر ظفران دی ظفر تو کی ورستنی نسی ته ویلې کیږي او دارنګه ظفرا د کوه اصل کې د وقوع تیر ته ویلې کیږي یا ورته مسح کړی د چې ساوي دا کله دیوانی هغه کی منډه وهي یا دیوانی تکلیفي کار وکي بلا کنا کو باندې لاس وهي هغه خوشحالي یا داسټ کې د وقوع به خلاف وهي سانډي هغه خوشحالي کې فهم ورکي لکه سړی په سر کې چې کوتي وهي نو پندر دې کړه درته ماګه تم دا فهم ورکیا نبی اسلام چې نو مسکر دا کنا کو باندې یا د وقوع به کو باندې لاس کو وهلا چې وی وهل فسكتا مختف فقال من رب هذا الملك سوقته لمن هذا الجبل فجاء فتى من الانصار فقال لي يا رسول الله نبي السلام فلا تسألنا نبي في هذه البهيمة التي ملكك الله اياها الله تعالى مالكان کړي ولي فإنه شكا إلي دیوخ ما ته شکایت وکړه انك توجيعه جو کې دې نه خوراک نه ورکې وتوتي او مشقت دی باندې دې د خوراک نه راځي خوراک یو خوراکي او دار باندې یو من کې دا څنګه خوراک ورته خور کوا او دارنګه هر شی کې ساتي هغه په ساتي ساروي دې وادا میخه د هر شی ساتل شي کې خره قانون سروي ګرځي خاصه کوم څه ته ورته چې ساتل سم به ساتي ته الله وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسرع الفلارة فاشتد عليه العطش تند بوان را مخبري زمانه کی فوجد فيه کوئی کله کله یو عمل وی رب العالمین د یو عمل د وجنا بخشي انسان د پر سبب د مغفرت بخښي شي رب العالمین د مخلوقاتنا ډیر قیامت نه غواړي بلکې رب العالمین د خپل مخلوقات او بخښنې لپاره باندې لټي سلټي باندې لټي وګورا یو دانا بيشو یخني شیوا هغه وساتل او په ورکړه او تک په ورکړي ورته الله پاک دا عمل وښو هغه د وجه الله ورته جنت او بل دانا بيشو ساتل او دغه نمرش ولا جهنم کوي یو عمل الله دا یو عمل الله تخوشي رب العالمین وای دا یو عمل ستاسو دین د پاراتې ګرمي د ناسې تکلیف کې ناسې او ولي او د نبی اسلام حدیث د ناسې زړه یو عمل دا ما ته محبوب او خوشو د دې د وجه نه تاسو جنت درکړه الله په دربار کې هیڅ کمی نشته په دې وجه نه دا وایي کوئی وقال فيها کوئی لفظ فشربا ثم خرج راوت فإذا كان المسبيو ينهسو ندي وجنا دي جبر آبستيوا يأكل سرا دالم تخت قردا من العشر تندنا وقال رجل سريع لقد بلغ هذا التوضات بيرسل من العشر تنين مثل الذي ومثل الآغباني كانوا بلغني جتر سدر ونظر داسر أمير قويتا وملا وقوه لك يقولون موزيا دكترا چې موزه ډکه راوتله لاسونه مخاطبه کې بدلا فامسك بفيه دا موزه په خپل کې ونیولا بفيه بفمه دا موزه چې په دې کې وي فامسكه الخوف الذي قام موزه فيه الماء په دې کې وي بفيه بفمه حتى رفع قتل فسقل الكربا اوس په کې دا ورکړي فشكر الله اثنى عليه يوم فشكر الله اقبل قبل عمله يا اظهر ما جازاه عند الملائكه رب العالمين کے عمل خوشو ملائکو ته ویلې ملائکو گواهان سیګل ما یو بندلا کار وکړ چې یو کار د وجنا دا ما ته خوشو فغفر له الله وتقولون ما قران تبخنا وشوا ور یو عمل دی هغه د وجنا رب العالمین وتبخنا وکړه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المائمين صاحب کی اجشنا نبی صلی الله علیه وسلم کلی ذات کبھی جنت پته هر خاوند دیگر چې باندې وی
لون رضوان مراد کې دا د رکوبت د حیوان معنا دا لازم دی د حیا سره کې نه د حیا نه چې ژوند دی هر کبید چې هغه ژوند دی ناغه چې د نصر وکي په هغه کې اجر نامې ثواب دی. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الصدي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا اذا نزلنا مدرا من وجدار يوم مدر تفسفر کې لا نسبحه يا لا نسبحه من بر نفلی من کولا حتى نحل الرحال تربیه چې موږ خلاص کړي نو بارونه د سارونه صاحب موږ بمن کولا تربیه چې بارونه خلاص کړه دا باندې باندې سارو سره چې موږ یا سب کړي کوچیان نه کوچیان ډېر خلني د ملال طالبانو په قدر وي ځکه ملال چې ویني د ستوي مناسب دي کې د قربان سم دا د احترام کی ادب دی خدای نور سارو باندې څومره سخت نه سارو باندې شیانی مچولی ماري مچولی بسترې مچولی دیا مچولی خپل لاش سوري ته ودشي ساره د بار سره خوشي کې ته غیا بیا وړي خدای مسلمانانو ته تفقیق کا بعد نه درېګه ساره خوشي کملای وچشي خوراک کیو کوبس کی پای په بشا پیټه بشا ته باندې خوراک کې وګوره یو موږ باندې پر موږ هغه وخت نه کوله تر څو چې موږ سارونه بارونه لري کړی باندې نه درېګه یو کله په وخت باندې کوسینه ډیر وخت باندې باندې نه درېګه چې دا موږ هغه د حیوان دی. باب في تقليد الخير بالاوتار باب کو بیان د قولانی اجول اسن واړه بالاوتار اوتار جمع د وتر دا وتر د فوز دوی اے ساروی واړه کې د وتر د چي د لیندي چي ماچا چي پیژنې هغه شي چې ورته یو ګردان دیوانی کې دا ماچا ولې مسلمان راځي دا ډېر مضبوطه راکړه د ساروی د تاوان دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم ان ابا بشير الانصاري رضي الله عنه اخبره انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره قال ابو بشر فارسل رسول الله صلى قال روي عبد الله بن ابي بكر راوي من حسب غمان وانه دعوى للتميم قال والناس في مبيت الليل شيء قولك نبي السلام لا تبقين في ركبه بعير باقي دي باقي پر ندی دوخ پسړ کې قرات امن من وترن وتر دین ولا قرات الا متعد قال مالك قرات غمان ان ذلك امر فقط قرادي باندې وترنا من اجل العين دا وجد حفاظت د عیننا باغدا بدوا چې دا بچا کې پسړ کې بغاړه کې نو بیا وته نظر نه اخلي او کدا دی نظر بواخلي نبی السلام دا حدا کې تاسو. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطبراني قال اخبرنا محمد بن المهاجر قال حدثني عبيد بن شبيب عن ابي واقد الشبيب رضي الله عنه وكان له صحبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي السلام فرمایي من قرآن عندكم نسائل ذات سروتړي څنګه د جهاد سرحدونو باندې ځان سره وتړي نه پاره د هجوم د کافرانو دریم یاده کنایه د تسمینا تو معنا شدري ارتبط الخيرا ایسا وید ځان سره وتړه د اړه د غدا د یو ورابطو على الصبور د دشمن په سرحد باندې ځان سره وتړه د هجوم د کفار د پاره نن سبا په دې راکې لانچر دې دا شکل سيزولې دا ځان سره مضبوط وساته دریم معنا دا ساوي د ځان سره وتړه دا کنایه د تسمیم چاوالینا سمانا نن سبا معنا دا ایک اوپر دا سره وساته د جهاد د دشمن په سرحد باندې بیدار اوسېګا دا ټوپک صفا کوا دا سینا چې سبا څومره څنګه درنه وړي چې ټس کې نو ټس نه کېو بل شي تمانچه دا ټس نه کېو بل شي نه صفا وړه چې نو سالم ساته ومسح بنواسيها او مسکی دې تندي واجاتها قناټي دې کدا په خوشالي دا ټوپک پاس دندې مې ټول دا صفا کې او قال يا بني اطفالها اطفال جمع الكفل ورستني سيتوي تعجبا تلففنا ذکر لاس پی وحیدہ خوشحالی کی دا عبادت دے ٹوپک کے مانچہ صفا ساتھی مامی کی غور مرتورکے تیر مرتورکے صفا ساتھی صدفارا چدا دنا کافر اس پاور کرنے موجی دے بانی بے ول موجی دے نبا مرمی کی نو باسما دی کے ثواب دے دا پر
عبادت کی ثابتی دا عبادت جدا کوا وقلدوها دی وجنا قلادی واچو دغار پسارو کی وقلدوها اعلاء للدين والدفاع عن المسلمين ولا تقلدوها الاوتار قلادی ما توي اوتار د جاهلیت جستا سے پماوین کیو مگر رویدا لازم دنے سرودی کو سټونو کی سوپئی اوتار جمع د وتر د قوس سمانا مگر دوی د انا کو اوتار اے واچا کو مضبوطه کی سروے پورا کئی ونکی وونکی ته باندې لاشي او په یو شاخ کې ونخلی زورونه وکي او کئی کې دا خلاصول نشي ماته مردار شي دا قول د محمد ابن حسن دے هغه دا ویل دي معنا دا ونخلی دی پوری درې معنا دا د باندې علماء نه نبی سلام کړی دا څنګه د دې عقیده واچ دا تقلید د اوتارو دا دفع ضرر کوي نظر دفع کوي دی وجنا نو د دین نبی معنا وکړه دا قول د امام مالک دی قول د امام مالک رحمه الله دی جمهور علما وایي چې دا نه د کراهیت د پاره ده کراهیت تنزیل سوی تحریم د پاره ده او سو بنا د من چراغ قبل الحاجت عند الحاجت جائز ده امام مالک رحمه الله کراهیت مختص کی د قلائد نبی وتر چې دا جې ما چې وسمن نبی کله کوي کدا چې کرسپن مرسل داري هغه دی واچو پروا نشته او بل چې بل شي چې هغه جائز ده او کوم مخصوص دا تفض عین نبی لیکن دا مسله ټول روانه ده وتعلیق التمایل المکی یا دین ما سوا چې دا سيدنا ما چوا چې هغه کې قران حدیث معنا معلومه نوي کدا الله ذکر دي کې نه نشته دا جائز ده تبارک د پاره تعبد باسماء و صفاته کدا اچل ودا جائز دي اللهم صل الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه يا رب المعافي والمستشفى والتغفيرات المعافي الاسلام والدين الكامل بشيرات المسلمانات والاخلاق نجات ذرية اعدادي قدرتي رب العالمين جاء مشكلات الحل يا الله تبارك وتعالى دا ټول ضرورت د مشکلات حل کی یا الله تعالی پر فضل و کرم او رحمت یا الله مسمیح کی مددار د خپل فضل او کرم او رحمت باران یا هواګان راواله دي رب العالمین کوم ګناهونو د وجه دا باران بندي یا الله ګناهونو را ته معاف کی طالبان فاضلان عالمان دي خدمتګاران دي دا مدرسه کې کاش ولې په خیر عافیت خوشحالي په امن سره دورته اعلی رزق فراق ټول تنظیم کی ټول مخلوق د محتاجین او ساتي رب العالمین ټول ضرورت ته لکه یا الله تعالی خاتمه په ایمان کې اسلامي حکومت د کافرانو آزاد دي نمازات دي کافرانو تسلط نو ساتي رب العالمین دې غیر د حساب وختان جنت ته داخل کې دنیا او آخرت خوشحالي ورته نصیب کې یا الله سو قرون تدي او خیر او عافیت او خوشحالي باندې مرسي رب العالمین تاسو خپل کور ته دي د بلا کور ته دي رب العالمین بلا کور ته دي رب العالمین دې موږ نیونه د والدینو د ملاقات لپاره کې ثواب نشي او خپل کور ته دي رب العالمین د موږ نیونه د کثرت د اولاد لپاره کې هغه معین جهاد هغه جهاد کې بیا په عبادت کې ثابت زموږ د ناس سوالات راکړل دا په عبادت کې حساب کې د چا بچی دی الله بچی ورته نصیب کې د چا بچی صالحان کې د چا نارینه ولر نصیب کې د چا بیان دې صالح بیان ورته نصیب کې کوم زنانه او خاوندان نشته صالحان خاوندان ورته نصیب کې الله تبارک وتعالى خپل رضا مو ورته نصیب کې وصلی الله تبارک دا ترې بلوچستان کوټي والا ترې عبد الله طالبان کوټي والا سورلي